دا لارۍ بس راوړه او لارۍ پورته نه کې وته دلته م بیا شپې شپې خالي کړه او لارۍ لاړې رانه. څومره ټایم دی کېږي چې دلته کډه ستا په ځمکه باندې همداسې پرته ده؟ دلته 2 شپې او 1 ورځ وشوه. او خفه یې که خوشحاله یې پاکستان پسې؟ بس ولاکه په نه خوشحاله یو نه خفه یو. خفه ولې نه او خوشحاله ولې نه؟ بس ولاړ بس مونږ ته چې دا سختي رایاده شي مونږ ته یو شی هم نه رایادېږي. کومه سختي؟ دا دلته دا کډې چې پرتې وي. خفه یې او پاکستان پسې؟ او ګرانو کتونکو موجود یم افغانستان بارډر باندې تورخم. کډې روانې دي د سړي زړه هم خفه شي او خفګان ظاهره ده چې دغسې کډې پرتې وي د پاکستان په بارډر باندې نو سړی خفه شي چې دغه کډو سره به څه کېږي. دغلته کې چې کوم کډوال دي د هغې سره به خبرې اترې کوو چې دا کډه ولې دلته په بارډر باندې پرته ده، دا ته خپل وطن ته اړی ولې نه، د دې وجوهات څه دي. مننه رور، دا راته ووایه چې اول خو راته خپل نوم ووایه. ما نوم رحیم شاه دی. رحیم شاه بهی دا راته ووایه چې کډه دې دلته په بارډر باندې همداسې پرته ده، دا ولې؟ دا لارۍ بس راوړه او لارۍ پورته نه کې وته دلته م بیا شپې شپې خالي کړه او لارۍ لاړې رانه. کډه یې د کوم ځای نه راوړه؟ کډه به پاس لنډي کوتل بازار نه. لنډي کوتل بازار کې پاتې کېدی؟ او نو ولې کډه در سره ولې نه اړوله، بارډر نه یې ولې نه اړوله، څه وجوهات وو؟ لاره والا ویله مونږ پورته نه ځو او دلته یې مونږ باندې خالي کړه. څومره ټایم دی کېږي چې دلته کډه ستا په ځمکه باندې همداسې پرته ده؟ دلته 2 شپې او 1 ورځ وشوه. 2 شپو نه ستا کډه پرته ده، نو اړه یې ولې نه؟ نور ټریلو والا څوک شته دی نه؟ نه ټریول نشته. نو دا به څه کې ته خپلې کډې سره؟ دا به همداسې پرته وي که دا باران شو نور څه شو دا به څه کې ته دې سره؟ دا به بس دلته پرته وي نو. ستا نور د کور مشران څه شو؟ پاس دي هغه کوټو ته پاتې شوي، نور مالونه دام دي پاس. نو هغوی څه وایي، مشران څه وایي؟ مشران وایي چې لارۍ راځي او بس وی به سو پکې دلته لارۍ تشې میلاوږي نه. نو دا 2 ورځو نه مطلب ته دې سره شپه هم دلته کې او دلته شپې هم بس ناستې او ورځې هم ته ناستې. نو تکلیف نه دی ډېر زیات؟ بس ولاړ څه وکړو. نو دا به څه کېږي، د دې کډې به څه کېږي؟ ستا الله ته منظوره وي هغه به کېږي. ګیله به د خپل پاکستان نه کوو، د خپل پاکستانو ډریورانو نه به کوو چې دغه کډه همدغسې پرته ده، خو یقینا چې زموږ د پاکستان چې کوم ډریوران دي د هغې هم مجبوریانې دي، هغې سره ویزه نه وي، پاسپورټ نه وي، نو هغې به دغه کډه څنګه اړوي. نو چا سره دلته خبره اتره نه ده کړې چې دې دپاره ته څوک درته وګوري یا دا کډه واړي. زموږ پاکستان ډریوران خو به داسې چې هغې سره به ویزه نه وي نو د مجبورۍ نه یې درته دا کډه کوزه کړې ده. نو څه دې کتلې نه دې سره به څه کېې ته؟ دې سره به دلته به دا پراته وي بس داسې به ورته ناست یو. او څومره وخت دلته په پاکستان کې تېر کړو؟ دلته پاکستان کې مونږ دلته شوي یو. ها او مشرانو دې څومره ټایم تېر کړو؟ مشران هم پته نه لګي یاره 40 کاله به هغو هم تېر کړي. او کاروبار هم څه کولو دلته؟ کاروبار هم دیاړي کوله. دیاړي هم کوله. او افغانستان کې د کوم ځای؟ افغانستان کې ډکې. ډکې. نو دا راته ووایه چې دا به کېږي څه، د دې کډې به دې څه کېږي؟ ما سره خو د دې کډې ټینشن دی چې دا په دې ځمکه باندې داسې پرته ده، دې به څه کېږي؟ او ته وایې چې په کور کې نور سامان هم لا پروت دی، نو مشران څه وایي؟ بس دا دلته پرته وي نو. او ته ورسره 2 ورځو نه دلته یې که نه نور کسان هم راځي دلته شپه کوي که یوازې یې؟ یو ځای ما یو دلته بل کس دی هغه دواړه یو سره 2 ورځو نه. او زنانه هم کې وتلي. زنانه هم افغانستان بېګا شپې کې وتلي 12 بجې. نور دلته تاسو څومره کسان پاتې؟ دلته مونږ خالي سړي پاتې وو، نور زنانه هر څه کې وتلي ټول. کډ والا دا 4 کډې 5 سړي سره پاتې شوي. دا ټوټل 15 کډې دي؟ دا 15 کډې. صرف سړي پاتې، نور زنانه ماشومان ټول تللي دي؟ هغې ته خو څه تکلیف نه و پتلو کې؟ نه هغو ته تکلیف نه و، ګوتې تر ولګولې او بس هغه یې کیستالې. او خفه یې که خوشحاله یې پاکستان پسې؟ بس ولاکه په نه خوشحاله یو نه خفه یو. خفه ولې نه او خوشحاله ولې نه؟ بس ولاړ
دلته سمرګري سیادونه پاکستان کې شته اوا سیادونه بوړې د پاکستان یا کم داسې ټیم بتاته د پاکستان یادېږي په افغانستان کې بس مونږ ته چې دا سختي را یاده شي مونږ ته یو شی هم نه را یاده کي کومه سختي دا دلته دا کډې چې پرتې نو دا کمزوري د چا ده دا څه خبرې وو دا بس ستا په سترګو کې اوښکې دي دا ولې خپی او پاکستان پسې او خپل وطن ته روانې په پیله ځل ځې او مخکې نه یې تللی دلته نه مطلب ټول ژوند دې په دغه پاکستان لنډي کوتل بازار کې تېر کړ او ټول ژوند هم دلته تېر کړی نو دا بس څه کېږي چې مطلب ته داسې خپه او ستا په سترګو کې د اوښکې دي جاړې لګیا هغه دې خپل وطن دی افغانستان دې خپل وطن دی بالکل او مونږ خورونه یو دا خو به زو راځو الله دې وکړي چې تاسو پاسپورټ والي ویزه ووهئ بیا به راځئ پاکستان کې به چکرې وهئ که نه او زمونږ هم زړه کېږي چې افغانستان ته لاړ شو ویزه ووهو بالکل نو خفګان نه دی پکار که نه ښه او پاکستان عوام نه یا د پاکستان حکومت نه خوشحاله چې دومره ژوند دې پکې تېر کو چا تنګ کړی یا په عذاب کړی خو نه 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 ښه خوشحاله دی نه او ته ماله پوره د خبرې جواب نه راکې دا څه وجه ده خبرې کولی نه شي زړه دې خفه دی څه وجه ده بس خپه یو مړه والا ډېر زیات د هغې د وجې نه خبرې هم نشي کولی او دا یو ځوان دی موجود دی د 2 ورځو نه کډه دلته کې پرته ده زه ډېر کوشش کوم چې د سره خبرې وکړم د نه خبرې روباسم دی ماله جواب راکړي خو د هغه په سترګو کې کمې اوښکې چې ماته ښکاري نو ظاهره ده چې د چا مشرانو دلته کې 40-45 کلونه تېر کړي په پاکستان کې او بیا داسې ماشومان چې خپل وطن ته په پیله ځل باندې ځي نو هغه د پاکستان څه یادونه خو به ځان سره خامخا وړي بل خفګان یې دغه دی چې د 2 ورځو نه دغه کډه په بارډر باندې پرته ده خو دی وایي چې دلته کې داسې ټریلې نشته دی چې موږ پکې خپله کډه لوډ کړو او هغه افغانستان ته واړو یقینا چې زموږ پاکستاني ډریوران هم په دې کې قصورواره ځکه نه دي چې هغې ته ویزه نه ده لګېدلې هغې سره بعضې ډریورانو سره پاسپورټ نشته دی نو موږ خواست کوو چې کوم د افغانستان ډریوران دي هغې دې په خپل افغانستان رونو باندې رحم وکړي او دغه کډه د دغه ځینه اوچت کړي د دې ماشوم دغه جړه دغه چې کوم یو څو ټکي خبرې موږ سره شریک کړي دغه اواز دی چې موږ به اوچتو او پکار ده چې دغه اواز زموږ د هغه کم افغانستان حکومتي چارواکه دي در هغې پورې رسي یا عام وګړي خلک دي یا ډریوران دي هغې دې واوري دغه غږ او د دغه ماشوم دغه کډه دی د دغه بارډر نه اوچته کړي ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان